رواني د باغ سنگروف کې بهر نشي وته چې کله 60 او 50 کې رواني د بهر وته شي او چې کله جاز په 1400 کیلومتر فی ګټر رفتار کې روان وي ته داغه پاغه باډای باندې یا داغه په وزر باندې سل کیږي او بیا کې چې د انډیا چینل دا خبره مشهوري چې دا خلک د افغانستان د امارت اسلامي نه تنګو او د غید ظلم او ستم نه تنګو او د خلکو خپل ځوان بچکولو د پاره د اجازه قتل نو زبداوه مچ نه د دې د پاره د اجازه نو قتلی په دې خو پاکستانیان خپوي ولی خپوي ځکه چې پاکستاني قوم ایران تلاړ شي د ایران په بیړۍ کې ناس یل ته ایران حمله کوي ډزې پې کوي پټ رواني د خوانه ترکی په ډزې کوي نیم چې نن سمندر کې ورځي نیم بیا دا غزا نزان تیر کې بیا د یورپ په بیابانونو کې دا رواني بیا دی سفر کې پیاده سفر کې یو وې ز 2 میاشتې کې ورسېدم بل وې ز 3 میاشتې کې ورسېدم یا اټلی ته ځان رسي یا پرتګال ته ځان رسي یا داسې مکسیکو ته ځان ورسي یا چیکوسلواکیا ته ځان ورسي یا اټالین جوړ شي یا فرانس ته ځان ورسي په دې طریقه باندې په دې دشتو باندې رواني ځان وجني خو امریکا ته ځان رسي یا یورپ ته ځان رسي یا لندن ته ځان رسي دا چې کله دغه امریکا دا اعلان وکړو چې 20000 خاندانونو لومنګ په امریکا کې بغیر د ویزې نه ځای ورکو نو هغه خلکو ویګي نه د امریکای د اجازهونه روان دي بس راځه امریکا خو به بګوي نو هغه د اجازهونو د قتل د امارت اسلامي دی خو ظلم نه کولو بیا په هغه باندې چې کومه بمباری ډزې شوي دي نو هغه ته په خپل باندې د انډیا چینل هم گواه دي چې هغه ډزې په د امریکای فوج کړی دي طالبانو په دغه خلکو باندې ډزې نه دي کړی دغه خلکو ته سویل هم نه دي چې دي کوم غوبل جوړ کړي دي او تا دې ځکه واویلا جوړ کړي د ستا په کونه باندې مرچکې لګېدل دي نه بتلی تاب افغانستان له زما پاکستان خو افغانستان له جاز نه ورکړي زما پاکستان وسله نه ورکړي ثابت ہے کہ پاکستان یو وسله خو په افغانستان کې ثابت کا یو جاز ثابت کا او ته په خپل وای چې ما د افغانستان ګورنمنت فورسز چې مونږ غیله په گیفت کې هلیکاپټر ورکړو په گیفت کې فلان کې جاز ورکړو او بیا چې انډیا وای چې د پاکستان ایسای د طالبانو سره شریک وا جنگ کولو زه انډیا نه تاسو کول غواړم چې ستا لس جازونه ډک ډک واپس راغلل ستا لس زره کسان د افغانستان نه ستا په جازونو کې راوچتيږي او طالبان غي ته سنوي کینه په کارو چې دا ټولې در لټوټې کړې وي چې تا تم پته لګېدلې و چې د سیر رسو پخېږي ولې په کار نو چې زما په وطن کې یو سړی رواني له راځي چې زیدل لټوټې کم د افغانستان د طالبانو سلطنت نه دی د افغانستان د امارت اسلامي ملک نه دی او په دې ملک کې د انډیا کسان لز زره کسان دي ځکه پراته دي او بیا د جنگ په دوران کې ستا یو کیمرې والا ټي وی 9 والا ټي وی 9 بهارت والا ساغه کیمرې والا د افغان فورسز سره یو ځای ګرځي او دا خلق ورته به وقفان ښکاری هغه یو ځای ته ورشي نو په یو دشت کې ټول کینی خمزدار یو بل سره سلاو کی د ورته کیمرې نیولي او دی وې دې زنه ډز راغلي او وہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے ہم یہاں بھی یہ ٹینک میں بیٹھے ہوئے ہیں بیا غزہ تراشی نو په یو دشت کې بودريږي وہی دیکھو ابھی سامنے آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے هغه دی یو سو بوټو شاته شي نو یو سو ډز یو کی وسله ور سره ډیره د امریکا ور کړی دا هغه وسله چې ختمه کیندا غزه نه خپ قلار را پاسي بیا په گاډو کې کینی روان شي بل ځای ته او دې داغي تصویرونه جوړي وي دا هاتو هات لړای هاتو هات چې کله زمونږ سلور طالبان درلل بغیرت او تاسو ټول ذلی ور تفریقي تبه هاتو هات لړای کې تاسو راغ ایمان شتکم چې امارت اسلامي سره اب انډیا والا به وای بیا د انډیا یو خبر رسای جنسي والا به وای چې زدا د ډزو په میانس کې ناستم ته د پټاخې ته د ټینګې نه او ته وای زدا ډزو میانس کې ناستو 71 کې خو ما سره ظلم شوی دی تا په 65 کې زلیدلم تا په کشمیر کې زلیدلم آزاد کشمیر کې تا پختون لیدلې دی تا مسلمان لیدلې دی 65 کې تا مسلمان لیدلې دی او ان شاء الله غروز را روانه ده چې دا مقبوضه کشمیر به ان شاء الله په دې بده مسلمانانو جنډه لهراوي او دا زما وايي خبر نه ده ما تاسو ته 13 جمعه زنو عمر رسیدلې زما اچانک غوندې داسې چټي ما نه د کړي چرتا چې وطن کې يم ځان را رسومه ډیر مجبورن چرته کراچۍ کې غیر شمراونه رسم یا بلوچستان کې غیر شم چرته غم ډیر کم او تر بچرته په کلونو کې یوزل شوی لیکن ما تاسو ته داغه نمخ کی جمعه دا ویلو مې ان شاء الله تعالی
چې د بلې جمعې یا د هغې نه مخکې یا د هغې نه وروسته په ټول افغانستان باندې د طالبانو راځي او الحمدلله هغه مونږ ولیدو. یعنې تاسو سوچ وکئ چې فورسز چا سره دي، 3.5 لکه فوج چا سره دي، جازونه چا سره دي، جټ تیاري چا سره دي، B-52 چا سره دي، راکټ لانچرې چا سره دي، قسم قسم وسلې چا سره دي، خبر رسای جنسۍ چا سره دي. ټول د خبر رسای جنسۍ یعنی یو ځای نه بل ځای ته خبر رسولو هغه ټول سسټم چا سره دی. او په ټول وطن کې په 36 دن کې په موټر سایکلو باندې را روان چې په خپل انډیام خی چې پنسې په دې ځای کې دي او صادرونه پوګا چولې دي او خولي پټکی والی دي او په 2 لاسه کې ټوپکې نیولې دي، قرار ورکوي او خوځم نه په خپل د انډیا د چینل هغه ریکارډ باندې ما سره موجود دي چې هغه وایي مونږ حیران پدیو چې یو سړی ټول ماشینګنې 2 په 2 لاسو کې نیولې دي، پټې ورته لګېدلې دي او مکمل ریپټې چلی او دې را غورځېږي. نه موږ دا ستا غوندې دلق نه دی چې کله تا زما سره په واګه باډر باندې کله تام هغه ځای کې سلامي ورکوله او زما ارمیم سلامي ورکوله، هغه مقام هغه ویډیو موجوده ده چې تاسو خبره بغول ستا فوجینو پړ مخې په ځمکه را پرېوته وو، تاسو ټولو به کتلی شي. ما مخکې تاسو ته وویل ستا په وطن کې د انډیا ملګري ډېر دي، په ډېرو نه بس هغه د پښتو خبره وي ښځې ته لاړې، ډېرو دلته چغې جوړې کړې. کچری په سعد الله برق باندې په هندوستان کې د غدارۍ مقدمه جوړیږي، نو زما په وطن کې چې کوم د وطن د پالیسۍ مخالف دي او د وطن د پالیسۍ مخالف د دشمن سره ولاړ دي، د دشمن جنډه دې ځای کې ګرځي، نو کاغی ته څوک سوی نو بیا ته وایي زه به پوښو زما په سوال جواب پوهېږي تاسو. دا یاد ساتئ امارت اسلامي افغانستان دومره مضبوط سفارت دی دې دور کې، په کوم انداز چې عبدالغنی برادر په کوم انداز کې هغه ټولې دنیا سره سفارت چلولو او د هغې باوجود هغه انډیا ته وایي چې اوس هم در سره د جنگ نه غواړم، امن در سره غواړم، راځه را سره امن باندې مذاکرات هم کوم، در سره کاروبار هم در سره کوم، خو انډیا ته مرچونه لګېدلي دي. روس خپل حشر لیدلی دی تسلیمی یې، امریکې خپل حشر لیدلی دی تسلیمی یې، چین ته خپل حشر مخې ته دی تسلیمی یې، او بیا د افغانستان امارت اسلامی چې کومه ترانه جوړوي نو الحمدلله د پاکستان په ترانه باندې د هغې فوټو سټیټ یې جوړوي شي. تاسو به ولیدلي پښتو کې ترانه ده، ما سره ریکارډ موجوده ده، ترانه جوړوي نو زما استا وطن او بیا عبدالغنی برادر زما استا ISI په کراچۍ کې د په 2010 کې گرفتار کړو، 2018 پورې د هغې په قید کې وو او چې په 2018 کې ډونلډ ټرمپ د سفارش وکړو چې بس ته دا سړی پرېږدی دی، خو تاسو 10 کاله دې ځای کې تړلې کېنولی دی او د دوحه ته ورسېدو په لومبۍ انټرویو کې دی وایي چې که پاکستان ما ټوټین کړي نو زه د پاکستان ملګری یم ځکه چې هلته زما استادان دي. د یو سړي ایمان ته ته وګوره، ته به داسې وکړې تا 10 کاله چا په جیل کې بند کړې، ته به د هغه تعریف وکړې. هغه وایي ستا بارډر محفوظ، چې کوم بارډر د افغانستان د پاکستان سره لګېدلی د پاکستان ته وایي د دې بارډر نه مکمل محفوظ اوسه. او بل دا خبره چې افغانستان امارت اسلامي کې چې زما د وطن ځمکه به د چا خلاف نه استعمالیږي، دا ډېره لویه خبره ده. بیا هغه انډیا ته هم وایي، امریکا ته هم وایي، فرانس ته هم وایي، روس ته هم وایي، ټولو ته وایي چې دنیا والو څوک چې دلته خپل ایمبیسي کولاول غواړي یا د چا کولاو دي په ارام دي اوسي، موږ به ستاسو حفاظت کوو، لیکن د دنیا خلق به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا هغه قانون کوم چې د فتح مکې په موقع باندې زما پیغمبر څنګه نافذ العمل کړو هغه قانون به دنیا څنګه برداشت کوي. تاسو ټول په دې پوهېږئ، تاسو ټول په دې پوهېږئ، څوک به برداشت کوي، څنګه به برداشت کوي. بیا چې د چا په جنډه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي اب څنګه برداشت کوي. بیا د انډیا چینل د دې هلیکاپټر یې نیولې دی، هغه هلیکاپټر ته یو طالب په موټر سایکل باندې ناست دی، 4 چاپېره ته تاویږي، نو دی وایي دا دته وګوره دی به د دې حفاظت کوي. نو ما وی مې تا خو پرون چغې والې چې قندهار ته زمونږ د وطن جاز لاړو
او درې څلور طالبان تی چار چاپیره تاویدل او زمونږ د وطن جاست نشر او چتېدې او زمونږ هغه وخت کې جسونت جیو یا بلو جسونت سنگ یا ور سره دغه ټول چونو دا راغلل طالبانو تکین اصل ته خود طالبانو بزان باندې احسان اومنا چې ستا کم از کم 300 کسان دی طالبانو چې کلا ستاد وطن نجاز روچت شو تا غیر ناجائز طور باندې زما د وطن علما ته گرفتار کړو او تا چې گرفتار کړو استاد انډیا په جیل کې اغول په خلو کې تاسو متیازي کولې هغه علماء کرام چې کله په خپل باندې ځان را خلاص کړو او د افغانستان په سرزمین قندهار کې خپل جاسوس کړو هغه وخت طالبان تاسو جاز آزاد کړي دي صرف تاسو نه د درو کسانو مطالبه هایجیکرانو کړي وا هغه هایجیکرانو چې کله د افغانستان په سرزمین باندې تاسو سره معاهده کوله طالبانو تاسو سره دومره خ کړیو چې هغه هایجیکرانو خو درله دا ټول خلک وجل او دا غي باوجود در لاغي در آزاد کړه تا تر اوسه هغه ویلا جوړ کړی او دا یاد لره په هندستان کې په مسلمانانو ظلم مکوه مسلمانان علما چې الته بیان کوي دا غي ریکارډینګ مکوه تا د بوپال دی عالم چې هغه په خپل خانقاه کې ناس ته او خلکو ته وایي چې طالبانو خپل مهنت او کاوش وکړو د الله د رضا لپاره ستا انډیا باندې خو نه دی ویلي افغانستان یو جدا ملک دی ته په څنګه سوځېږي او ان شاء الله هغه ورځ را روانه ده چې ټول مسلمانان به متحد کیږي مسلمانانو ملکونه به څوک متحد کوي دغه امارت اسلامی به متحد کوي ان شاء الله مولا عبدالغنی برادر دا وړو کې سړی نه دی وړو دماغ والا سړی نه دی علماء کې خلق تپوسو کې مونږ ورته وایو نو ورشاد کشمیری له الله داسې دماغ ورکړو چې په عربو کې 30 جلد کتاب دی غواړي چې دا کتاب مال راکې زی خپل وطن ته وړم هندستان ته واپس به تاسو لراولېګم سټډي کوم هغه ورته وطن ته دوړو اجازه نشته دي ځکه سټډي کا پاغه ځکه دورځ کې یادرې کې سټډي کړي دي واپس وطن تراغه او ماغه کتاب من عن اولیکلو هغه له بیان وسخولې غلا وې پدې کې په یو حرف یا لفظ کې ما تفرق راو باسي هغه دماغ الله زموږ علماء ول ورکړي دي زه په دې دور کې مدر تاغه علما خول شم چې الحمدلله الله ورله هغه مازغه ورکړي دي مفتی تقی عثماني ته وګوره غنی لري مزه دې ځای په دې خپل ایریا کې ساده مردان په ایریا کې مفتی سجاد الحجابی له الله کم مازغه ورکړي ستا په پېښور کې مفتی ندیم محمودی له الله کم مازغه ورکړي دي ستا په کراچۍ کې منظور منګل له الله کم مازغه ورکړي دي ورپسې راځه وګرځه چار چاپیره ګورا ستا په دې ځای کې ستا په دې مردان کې درته هغه علما خیم په دې ثوابای کې درته هغه علما خیم چې الله ورله داسې مازغه ورکړي چې ټول دنیا به را کنټرول کوي هغه مازغه الله مولا عبدالغنی برادر له ورکړي دي الحمدلله ماشاءالله کله چې امریکای اٹیک وکړو د امریکای د اٹیک په مینس کې مولا عمر او د مولا عمر خور چې د عبدالغنی برادر باندې واده ده عبدالغنی برادر موټر سایکل سٹارټ ک مولا عمر ایزان پسې کینو او د امریکن سولجر چې د غي فوجونه د غي په مینس کې په موټر سایکل روان و د قندهار غرونو ته ورسولو اول دې په یو غر کې یو کوټه وا پاغه کوټه کې د کینولو په خپل ته بل ځای تلاړو بیا دې تر 2010 پورې پاغه ځای کې و الحمدلله په ټول افغانستان کې د مجاهدینو کنټرول د پلاس کې ځکه چې اوس د مولا عمر دا غزوه نن افغانستان جرنیل دی د افغانستان د فوجونو جرنیل دا د مولا عمر زوی دی او د افغانستان امارت اسلامی امیر المؤمنین دا د مولا عمر اوخه دی نن الحمدلله هغه مولا عمر چې د یو مدرسې نه را پاسېدو د ظلم په مقابله کې او چړمبه را پاسېدو صرف 40 کسان اول ور سره 8 کسان پورا 8 کسان دا 8 کسانو نه 40 کسان شو ما ته هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دار ارقم والا خبره په مخه باندې راځي چې دار ارقم کې پیغمبر سره 2 کسانو بیا 8 کسان شو بیا 40 کسان شو 40 کسانو نه بعد ابوبکر اعلان وکړو بیا عمر اعلان وکړو بیا غ بهر را وتل هغه سلسله الله فتح مکه ترا وستا او فتح مکه هم تقریبا د دار ارقم نه چې پیغمبر را وته تر فتح مکه پوری شل کال بعد په شلم کال باندې مکه فتح شو دلتم شل کال هغه سرګلو چلیدو په شلم کال باندې کابل فتح شو التم د عام ما اعلان شو دلتم د عام ما اعلان شو سوچو ورتا دلتم پټکی والا سربراہ شو التم پټکی والا سربراہ شو انډیا والو
انډیا والو د عقل نخونه واخلی انډیا والو پارام کې نه تا پلال قلعه باندې 5 لاکھ فوج 5000 فوج د لال قلعې نه چار چاپیره تاو کړي دی ولې دی تاو کړي دی ځکه چې تا ته پته ده چې ته په لال قلعه نه یریږي تا کشمیر کې 10 لاکھ فوج اچولې دی ولې دی اچولې دی ته په کشمیر هم یریږي تا په افغانستان کې چې دومره پیسې لګولا انویسټمنٹ دی کولو ستا سوچ داو تنن په انډیا کې یو مسلمان جنې چې هغه یا مسلمان دا یا نه دا تا ورله نوم د مسلمان ورکړو او هغه نه د افغانۍ جوړ کړه او دا هغه نه ته انټرویو اخلي هغه افغانستان ته په خپل ژوندۍ کې راغلی نه پیدا شوی په انډیا کې دا هغه خپل بیان داده او تا غي ته طالبانو ظلم څنګه یغه ته کسی کوي او ته پاغي باندې طالبان شرمول غواړي تا چې د پاکستان درې علما گرفتار کړو مولانا مسعود اظهر حفظه الله تعالی ورسره نور علما آیا تا غیله په خله کې متیاز نه وکړي ستا پولیس والا چې بسحر را پاسې دل مسلمانانو له په خله کې متیاز نه کولې کما امریکا چې وای کما امریکا چې طالبانو اوسغلولا آیا مولا عبدالسلام ضعیف چې پاکستان کې د افغانستان سفیرو او په سفیر باندې په کائنات کې داسې ظلم نه دی شوی یو ځل خوارزم شاه کړو د چنګیز خان سلويخ سفیرانی وجلو ټول اسلامی سلطنت باغی باندې تباہ او تاخت و تاراج شو تا سفیران راونی ول تاغو ته جنگي واچول تاغیله ګری وخرېلې او تاغه په دومره وبو کې په ګوانتانامو به کې ډیر کړو تا شل کال غیله کومه سزاګانې ورکړې تا کوم ظلمونه وکړو تا په ژوندون داغینه سرمنې ویسته تا داغونه سترګي ویسته تا د زنانو کومه عصمت درای کړې دي هغه ستاد جیلونو نه ستاد شبرغان د جیل واقعه موجوده ده ګوانتانامو به موجوده ده ابو غریب جیل موجوده ده چې باغی کې غزنانه دا بیان ورکړي چې ما ته دا پتم نشته چې دروازه ما سره شل کس زنا کوي که 50 کس زنا کوي امارت اسلامی چې ستا جنکه کې مې گرفتار کړې تدا انټرویو د برتانیې داغه جنې نه واخله کوم چې مسلمان شوی دی چې مولا عمر سره په یو کمره کې و او هغه وای چې دې سړی د کتاب نه سر نه دی اوچت کړي ماته نه دی کتلی څومره وخت چې زه د سره یا د افغانستان د طالبانو په جیل قید کې او په جیل کې د 1996 نه تر 2000 پورې کمی جنکه پرتی وی هغه جنکونه لکه تاسو کوي چې تاسو سره څنګه د طالبانو رویه څنګه واغې د خور پشانه د مور پشانه د لور پشان تا ته کتلی دي کتلی وې د انډیا جیلونه وګوره په مسلمانانو کم ظلم پکې نه دی شوی د کشمیر هغه بہو بیٹی وہ انڈیا والوں کشمیر کی بہو بیٹی پہ کون سا ظلم ہے جو تم نے جائز نہ سمجھا ہو تم نے کشمیر کی باسیوں پہ کشمیر کی ماؤں بہنوں پہ تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے آج افغانستان میں امارت اسلامی نے جس انداز میں امن قائم کیا ہے انڈیا والو تم برداشت نہیں کر سکو گے لیکن انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا انشاءاللہ طالبان رہے گا آ جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ستائن کر خو مړه د افغانیانو په ټینک کې ناشته د اشرف غنی په ټینک کې ناشته او پاغي کې پټ پټ کی برم نه ګوري دومره یریږي مړه تاسو دلتوب هغه خو داستانونه قائم دي دنیا تخکاروي تا پروند مغولو د حکومت خبري شروع کړي او په اتر پردیش کې کم گورنر چې مقرر شو د انډیا هغه د مسلمانانو کم نمونه چې کوم خارونو له مغولو یخیو هغه نمونه بدلولې شروع کړل آیا دا ظلم نه دی په اتر پردیش کې 1 لاکھ کلی دي په دې 1 لاکھ کلو کې صرف 375 نمونه چې دي دا مسلمانانو مغولو یخي دي هغه نمونه بدلولې شروع کړي دي چې دا مسلمانانو یخي دي ځکه بدلو دومره طرفګنی مسلمان سره ده او موږ به انډیا باره کې څخه غوندې لهجه استعمال کوو
مړستاغه شاستری خو مونږ ته یاد دی د 1965 خپل هغه تاریخ وګورا چې د چت نه د پتیلی سرخ کتر اپری وته او 3 ورځې په شاستری باندې دستونه لګیدلی اوس تا خو مړه مشران مونږ ته معلوم تاریخ وګورا انڈیا راضی مونږ ته دمکی را کوي اب وہی پاکستان نے یہ کیا پاکستان نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے جب کرے گا انشاءاللہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ہم تو پاکستان کو کہتے ہیں کہ غیرت کے ناخن لو جواب دے دو ذرا اندازہ تو ہو جائے گا اور بیا داوی چې دی ټریننګ چې دنه دا ورله پاکستان ورکړي کله پاکستان ټریننګ نو طالبان دومره تیز نو ځکه کم از کم دا خو ومنل چې زموږ ټریننګ دومره مضبوط دی چې موږ بسنګ یو ان شاء الله دا خو ومنل ما ټریننګ ورکړي دا پاکستان ټریننګ ورکړي او ته د پاکستان د ټریننګ په وجه باندې دا په دې باندې امریکای مزغلولاو تدیر ملکونه مزغلولاو سلويخ ملکونه مزغلولاو 35 دن کې ټول افغانستان واغستو دا غیغه درینیم لکه فوج مو شړلو دا غیغه وسلیم ناکام کړي ټولې ته واپس هم واغستې ته دا وای چې ستاسو د ټریننګ په وجه نو زما ټریننګ داسې دی چې ما وویني ان شاء الله بچي به د شپې ود کې زما په نوم باندې پاکستان په نوم باندې ان شاء الله دا یو اسلامی بلاک جوړې دوه والا دي زمونږ ستاسو باغې کې محنت دي خدا یو خبره ذهن کې کې دي زمونږ پاکستان چې کم کردار ادا کړو د امارت اسلامی لپاره دې موږ بار بار داد ورکړو موږ داد ورکړو پاکستان د لوی کردار ادا کړو ځان غلې مو ساتلو او دنه به کې صوبې موالي داسې ده نه داسې ده هغه نو مونږ خو یې شو کنه ځانې غلې مو ساتلو د دې داسې حساب چې هغه یو ماشوم ډېر روانې کو نو هغه بل وایي یاره دې کو غږ کې ورته نو ته پلار توپونه وایي بل ورته تاله چل نه درځي مونږ ثوابه کې دا تاسو دې ته سوای چونګاري وایي مونږ چونډه وایي دې ته هغه په پټلا او چونډه به په لګول غلې وته دې خوا کې ناشتو به درد میں ورکو ښکارا نشي درد میں ورکو جاری ده ښکارا نشي هغه بل په راغی وی آسان چلی درته خیر نو ورته وي څنګه وای بدنام خواسي می چې دا وړو کې وਹੀ وای راځه په شریک به راګور د خپل لاس بورلمات کو نو بدنام خواسي میو خبه وډه بو نه غینه بعد بم وای چې وی وها او کاسي د داسې پرمو وای چې وی وها بجوړ راغلی په چې خو ول سپیک غینه بعد وی وها بس هو نو ان شاء الله انډیا سره هم دغه چل چالو دي ان شاء الله انډیا لاچا گزار ورکړې نه دی او جاړي لاچا ښکارا گزار ورکړې نه دی اسیدا سیلې لدا چلے ورکړې دی او جاړي ان شاء الله چې دا صحیح د سفر لاس پر راشي تاسو کې سفر مشهور ده کنه را روانه ده میاشي د سفر لاس پر راځي ان شاء الله تاسو وځي کیسه مشهور کړی د سفر تاسو غواړئ وای کنه چې سفر راغلاو گزار راکا وګدشور ان شاء الله په انډیا و سفر راځي ان شاء الله او امارت اسلامی با الله دغه سي آباد او خاد لري ان شاء الله او بل ز تاسو ته خبره وکم سہیل شاهین د افغانستان ترجمان دی تاسو ټول ته معلوم دی مولا سہیل شاهین هغه وجیب خبره کوي کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کولو چې کوم ته وطن حاصل نشو موږ خپل سټرګل چالو موږ که وطن حاصل نشي نو شهادت خو به حاصل شي زه د انډیا نه دا تپوس کومه چې کله تیر امارت اسلامی کې په دشت لیلا باندې طالبانو په دغه مزار شریف باندې کله حمله وکړه او غي ټول سرندر شو 10,000 طالبان التتلو 10,000 طالبانو باندې بمباری د چار چاپیره نه چالو شو 8000 طالبان شهیدان شو په دشت لیلا کې 2000 پاتې شو 2000 هغه وخت کې سرندر شو د رشید دوستم گلمجم ملیشیا وا اغي چې دا گرفتار کړل دا د 2001 واقعیا ده د نن نشل کاله مخ کې هغه 2000 چې کم گرفتار شو د انډیا خپل چینل دا وای چې هغه 2000 رشید دوستم ژوندۍ جاړه خخ کړل پزما کې
گویا په 2 ورځې کې 10,000 طالبان شهیدان کړي شو. انډیا په هغه وخت په هغې باندې تاڼي والي. نن چې د طالبانو دور راغی، طالبانو څوک هم مردار نه کړل. اعلان یې وکړو د عام معافی چې زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، نو د عام معافی اعلان یې کړو. ښکاري ورته چې دې ظالم دومره ظلم کړی دی، دې ظالم دومره ظلم کړی دی، او د هغې باوجود د عام معافی اعلان کوي. هغې خو اشرف غني ته هم ویې ته کښېنه، تا ته هم څه نه وایو، صرف هغه ته یې پکې دا ویلي. اشرف غني په ځان پوه او رشید دوستم هم په ځان پوه، دا دواړه د معافی قابل نو. او بیا تاسو دا وایي، یو خبره بله کومه، انډیا دا یو واویلا کوي چې سټوډنټ، طالبان وایي د طالب جمع ده او طالب سټوډنټ ته ویلی شي. نو وایي چېرته په دنیا کې یو قوم داسې شته چې هغوی سټوډنټ د مدرسې د تعلیمي ادارې نه راایستي او هغې جنګ له روان کړي؟ موږ وایو آو. سلطان صلاح الدین ایوبی چې کله بیت المقدس فتح کړو، نو په هغه وخت کې امپایر جوړډنو یا امپایر بیډنو دا د انګلینډ نه راپاسېدو، او د انګلینډ چې څومره تعلیمي ادارې وې د هرې نه طلبا شل کسان راواغستل، چرته نه 50 چرته نه 100، او په ټولو یونیورسټو کالجونو داسې را روانو په یورپ باندې. او د صلاح الدین ایوبی خلافي 15 لکه فوج چې کوم تیار کړو په هغه وخت کې امپایر بیډنو یا سنوم یو غنوم زما دی وخت کې د تاریخ کتابونو راغسته دي، او هغه کله راتلو نو 15 لکه طلبا دای د سکولونو د یونیورسټو د کالجونو نه راوچت کړو، او د صلاح الدین ایوبی خلاف استعمالول. خو الحمدلله صلاح الدین ایوبی د الله هغه غیرت ورکړو، هغه سره صرف 12,000 فوجو او دا 5 لاک پستا یورپ را پاسېدلو. نو په هغه وخت کې الحمدلله صلاح الدین ایوبی ته چې پته ولګېده، یو بحري بیړۍ روانه کړه او په هغې کې د اور غشي کېښودل، او ستا په هغه جازونو باندې چې درویشتل 4 لاک یې درله په سمندر کې ډوب کړه، او تاریخ پې ګواه دی. 4 لاک یې درله په سمندر کې ډوب کړه، او تاریخ پې ګواه دی. 1 لاک د داسې تښتېدلی او چې چا بیا د هغې په تاریخ کې نوم نه دی اورېدلی. او چې کله گائی اور ریجینالڈ گرفتار کر لی. عبور تاریخ اور آپ گورا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انڈیا والوں تمہیں کہتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں، جب صلاح الدین ایوبی نے بھی فتوحات کیے، پوری یورپ کو فتح کیا، الحمدللہ صلاح الدین ایوبی 12,000 کا لشکر لے کر اور تمہارے مقابلے میں آیا، تم نے 5 لاکھ فوج یورپ نے بھیجی، الحمدللہ سب کو تتر بتر کرتے ہوئے، سب پہ فتح حاصل کر کے جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، ریجینالڈ کو گرفتار کیا، گائی کو گرفتار کیا، تمہارے گائی کو جب گرفتار کیا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی دیا، لیکن جب اس کو پانی دیا، اس نے جب آدھا گلاس یا آدھا کوئی اور برتن تھا آدھا پی لیا، آدھا پھر ریجینالڈ کو دے دیا، تو ریجینالڈ کو جب اس نے پانی دیا، صلاح الدین ایوبی نے لات مار کر اس برتن کو نیچے گرا دیا۔ گائی نے پوچھا کہ میں تو بادشاہ، یہ میرا بھائی، مجھے پانی دیا گیا، اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ جواب دیا، جواب یہ دیا کہ تم بادشاہ تھے، میرے خلاف لڑے، میں نے معاف کر دیا، تیری قوم کو میں نے معاف کر دیا، تیری فوجوں کو میں نے معاف کر دیا، تیری تمام برادری کو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس آدمی کی ایک خبر مجھے پہنچی تھی، اس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا سر میں نے اس وقت قسم اٹھائی تھی، آج سے 10 سال پہلے میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کروں گا، اور الحمدللہ اسی میدان میری جنال کا سر قلم کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یاد کرو ذرا تاریخ کے اوراق کو دیکھو، اور انڈیا والوں کبھی مت بھولنا، پانی پت کے میدان سے بھی ذرا پوچھو کہ احمد شاہ ابدالی کون تھا، ذرا پوچھو کہاں سے آیا تھا، ابدالی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ انڈیا والوں ذرا اپنی سرزمین سے پوچھو، دلی سے پوچھو کہ شمس الدین التمش کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ انڈیا والوں ذرا اپنی سرزمین سے پوچھو، کبھی ہمارے خلاف آواز مت اٹھانا، ذرا اپنی سرزمین سے پوچھو کہ محمود غزنوی کون تھا جس نے تیرے سومنات کے ٹکڑے کر دیے، تم نے اس کا ایک بال بھی بھیکا تم نہ کر سکے۔ انڈیا والوں کبھی غرور میں مت آنا،
کبھی مسلمان کے خلاف اتنی میڈیا استعمال نہ کرنا. آج میری جو باتیں ہیں انڈیا کے تمام چینلوں کو چیلنج ہے، تم جو بھی بات کرو گے انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اور ثبوت کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور کبھی وقت آیا تو من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی عمل ہوگا. آج میں پوری دنیا میں ایک دھرتی کو دیکھ رہا ہوں جس دھرتی میں آج میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندہ ہو رہی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی دیکھو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. فإن لم يستطع، اگر یہ طاقت نہ ہو فبلسانہ، الحمدللہ وہ ہم کر رہے ہیں، پھر زبان سے روکو. فإن لم يستطع، اگر ایسا بھی نہ کر سکو فبقلبہ، دل میں اس کے ساتھ بغض رکھو. یہ پاکستان کی سرزمین پر، تاجکستان کی سرزمین پر، قازقستان کی سرزمین پر، داغستان کی سرزمین پر، ترکمانستان کی سرزمین پر، ازبکستان کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر، UAE کی سرزمین پر، مسقط کی سرزمین پر، پوری دنیا میں انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے گھروں میں اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ لاوا کبھی بھڑکے گا، یہ لاوا کبھی بھڑکے گا انشاءاللہ. اور جب بھڑکے گا انشاءاللہ اس کو روکنے والا کوئی ہندو نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی ہندو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک دے گا نا، ٹھیک دے گا نا. اب انشاءاللہ چکل بیاد افغانستان ټول خطے پخپل باندې وګورو، لکه موږ کې دنه دنه موږ ته دعوت میلاو دی، بیا به تاسو ته ښایو چې هلته څه کېږي، هلته څه چالو دي، هلته څنګه نظام دی انشاءالله. ٹھیک ده. او موږ به ملګري یو انشاءالله. موږ هغه وخت هم ملګري یو چې سره ډېر خلک مخالف دي، موږ هغه وخت هم اواز اوچت کړی دی، موږ هغه وخت هم د چا پروا نه ده کړې، موږ هغه وخت هم سختو وختونو کې موږ اواز اوچت کړی دی. انشاءاللہ دا خو هغه وختونه دي اوس چې موږ ټول متحدت اور متفقت اور د هغې ملګري یو. ٹھیک ده که نه انشاءالله. امارت اسلامی له به څوک څوک دعا کوي. او نن نه بعد ستاسو فیسبوک خو د ټولو شته، زمونږ خو نشته. فیسبوک خو د ټولو شته که نه، د چا چا شته آی ډي، لاس اوچت کوي پیجونه آی ډي چې د چا چا شته. نن نه بعد به د ټولو دا ذمہداري چې انډیا له به جوابونه ورکوئ، په ایمان وایي جوابونه ورکوي، جوابونه تماشې کوي انشاءالله. د انډیا جنازه وتو والا ده انشاءالله. کمنټ کې ورته لیږي او که په څه کې چې ورته لیږي هغه ستا خوښه ده، خو لیږه ورته. دا بیا ما ته لږ وړو د دې ملګري نوسې بیمار دی، شاه زمین کلات والا مینا مارکیټ، دعا ورته وکړي الله ورته شفای کامله ورکړي. سالانه ختم نبوت کانفرنس کله دی؟ انشاءالله 2-3 ورځې کې به اعلان وشي، اکتوبر کې دی. خو اعلان به څو ورځې کې چې زموږ شورا فیصله وکړي، هغه فیصله زه پخپله نه کوم، شورا کوي. که هغه الله په 7 اکتوبر کو که په 10 اکتوبر یې کو، چیر به یو باندې کو انشاءالله هغه به تاسو ته وویلی شي. چونکې منځ کې مفتی محمود کانفرنس هم را روان دی، نو موږ داسې یو ترتیب چلول غواړو چې موږ وایو مفتی محمود کانفرنس هم په خپل ټایم باندې وشي او ختم نبوت کانفرنس هم وشي. موږ دې دپاره ترتیب به جوړو، شورا فیصله به دې هفته کې وشي انشاءالله تعالی، بیا به تاسو ته اعلان وشي.